داسې موضوع چې هغه یوزر اکاؤنٹ سره نور تعلق نه ساتي. یو تاسو ته طریقه تخیمه master password hacking and giving master password to the computer or making key of computer. تاسو د USB د لارې نه با USB د لارې نه طریقه ته بیا خیمه چې د کمپیوټر با کلی څنګه جوړوي. USB د لارې نه چې USB به کی کمپیوټر به کار کوي USB دی واسه کار بنه کوي کلی بولته وي خدای ته پر به یو کس خامخا دی USB نه قرباني ور کوي کنه دا خو ان شاء الله نن لکان دې طرف چې کوم داسې دي یو صرف داس کارو چې په یو کہانی باندې باندې تاسو کوټه کو کنه چې صرف کلی غوته جوړ شي پر ان شاء الله ګورو وسه تاسو کې څوک داسې خاصه. So master password hacking یا giving master password to the computer or making key of a computer. چې کله موږ کلی د کمپیوټر جوړو نو دا غیر لپاره خامخا موږ سره داسې طریقه پکار ده چې یو سټک او دغه سره یو ټک 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 چې هغه نه سره یا په خاخ باندې کیږي مثلا مرګ رښتوري درغه خو نه دي. So we have method to go with that. inshallah so سبا دې انشاءالله موږ وینډوز 7 انسټالیشن کو د USB د لارې نه دا یو طریقه تاسو ته خمه ډېر امپورټنت طریقه ده او بیا دا غنه پس څو درسونه دي. So let's see what happens. نو نن درس کوم دی هغه وینډوز ډیفندر دی چې آیا وینډوز ډیفندر څه د پاره استعماليږي یا ساته وینډوز ډیفندر چې کوم دی دا یو سافټویر دی یو اپلیټ دی د کنټرول پینل او یا ساته د وینډوز ډیفندر د لارې نه مونږ کولی شو چې کم انټي وایرس تاسو انسټالوي کنه نو کلم چې تاسو انټي وایرس انسټال کړئ نو هغه تاسو کمپیوټر هم سلو کی هغه تاسو نه بار بار رجسٹریشن هم غواړي بار بار تاسو له میسجز هم درکړي او تاسو یو نیم وخت فایلز ختمول شروع کی نو موږ کوشش کوو چې به داسې طریقې اپلای کوو یو داسې میتھډ اپلای کوو یو داسې طریقه وکړو چې به ماته د انټي وایرس ضرورت پیدا نشي زه به تاسو د انټي وایرس دا غي دا وایرس فایل د ختمولو طریقې ترور شروع کوم د بیا نو موږ به سمپل د وینډوز ډیفندر باره کې داسې وایو چې دا یو بلټن انټي وایرس دی یو داسې وایرس چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي او دا غي لپاره صرف او صرف په میاش کې یو ځل انټرنیټ کنیکشن پکار دی او دا غي رجسٹریشن مهم نه دی نو دا غي لپاره چې کوم کمانډ استعماليږي نو هغه ته موږ وینډوز ډیفندر وته وایو. زه به سمپل دا سویما چې دا وینډوز ډیفندر چې کوم دی is a built-in antivirus دا یو built-in antivirus دی او built-in وته ځکه ویل کیږي built-in چې دی مایکروسافټ وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي نو ځکه وته موږ built-in antivirus وته وایو that is called built-in antivirus. نو هغه antivirus چې هغه وینډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي او د کمپنی نو سره راځي نو دا کې د موږ بلټن انټي وایرس وایو. وینډوز 8 کې یاد ساته یو د سره بلټن انټي وایرس خو نشته هغه سره MSE دی چای تا مایکروسافټ سکیورټي اسنشل MSE وتا سره کې ویل MSE مایکروسافټ سکیورټي اسنشل وته ویل کې نو صرف ته لیکان ٹھیک ہے نا. نو وینډوز 7 کې چې کوم دی وینډوز ډیفندر راځي او وینډوز 8 کې چې کوم دی هغه مایکروسافټ سکیورټي اسنشل یو سافټویر دی چې د لارې نه موږ خپل ډرایوز چې کوم دی یا خپل فایلز د پاسورډ نه چې کوم دی اپډیټ کولی شي محفوظ شي. مخکې راشه وره مخکې راشه ورته کې لګځي چې کوم دا نور څه ناس دي یا بس ګوره مونږ دا ځله راشه مخکې راشه ته ډېر لوړ مې یا ته خدای سره پناه وکړي خو دا کینو نو ځان نه داس را مونږی دراسه کاری دا سره کینه مړ ځان لګي ٹھیک ہے نا. اوس راځم وګوره یاد ساتئ دا نوٹ یو خبره ده د دې کنیکشن لپاره د دې کمانډ لپاره یو نیډ انټرنیټ کنیکشن دې لپاره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن پکار دی کچره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن نه وي یاد ساتئ تاسو په دې وینډوز ډیفندر باندې صحیح توګه باندې کار نشئ کولی یو کین ناٹ ډو ورک وذ اٹ. نو ګورئ زبراشم دې نه سٹارټ تا زبراشم دې نه کنټرول پینل تا او په کنټرول پینل کې لیټ سپوز چې هغه تا that is called Windows Defender. نو ګورئ زبر دې Windows Defender تراشم
अगर माता वहीम ची your computer has not been scanned in 38 days, we recommend scheduling a daily scan of your computer. अगर तास तो बार-बार वही जिस तास पर कंप्यूटर के स्टिल वायरस शतदे और स्टारा कंप्यूटर ची कम दिया स्कैन न दे तो द स्कैनिंग न मक्क ची तास पे स्कैन शुरू कवे कना तो तास ऊपर एक चरस्तास पर कंप्यूटर के दिए कि चलीपा अलामई तो मतलब दारी चिस्ता दा विंडोज डिफेंडर द कार्बन देता सरकार ने शिकोले दी वायरस तास ल पैदा की खुयात साथे वायरस तास ल निश खत्म होले दी बतास ल वायरस पैदा की खो वायरस तास ल निश खत्म होले तो दा गैर पारस पर नुक्ता बांधे बक्लिक कमा और चकलन पर नुक्ता बांधे क्लिक कमा तो जबराशम चेक फॉर अपडेट्स बांधे बक्लिक कमा चकल चेक फॉर अपडेट्स बांधे क्लिक कमा नौकर सोना खतरी के सर जदा वायरस एंटीवायरस चिकम दे दा अपडेट कोलिशम दे सेना और याद साथ दा डेट कम टाइम अखली इट टेक्स टाइम चकल तासुर इंटरनेट कनेक्शन स्पीडेबल भी कना दा डेट मुहिम दे तासु ये अपडेट है के रोजाना जा सर इंटरनेट नो ब्या यो मिले तरीका दा गाता खेमा अगर बस सिर्फ द कमरा चेंज वाली नोर बता सुराशी टूल्स तरीजे ना और पर टूल्स की बता सुराशी दिलते की ऑप्शंस था और पर ऑप्शन की बता सु एडवांस तबराशे पर एडवांस की याद साथे यो दो टिक मार्क टी चाहे तो स्कैन ईमेल वतवई और बल तो स्कैन रिमूवेबल ड्राइव्स वतवी की स्कैन ईमेल एंड स्कैन रिमूवेबल ड्राइव्स याद साथे हमेशा दा पार चकलम तास पुलंबिजल बांधे दा विंडोज डिफेंडर तवर्शे कना तो चकलम दे ऑप्शंस तराशे नुगे दा स्कैन ईमेल और दा स्कैन रिमूवेबल ड्राइव्स तब टेक मार्क खामखा ऑन की याद साथे जमु कंप्यूटर तो वायरस द ससन लगी या वत द ईमेल न लगी कम चितासो इंटरनेट दलारिस तासो कंप्यूटर तरसी और या चकम दे द रिमूवेबल ड्राइव्स कम ड्राइव्स तवी लिखीगी like a USB ओकर लान देवत और कड़ी दिकना such as USB flash drives विस्तासो कंप्यूटर दे दोनों वायरस लगी और दे अंटिकड़ी दे से ना दा बतासो ऑन के और दा बस सेव के देता व्यापाराश ओकर तासो स्कैन ता और पदे स्कैन माने क्लिक करके विदिन इन सेकंड ता थाउजेंड्स ऑफ फाइल सर्च की देला तो ओकर दादा के तरीका द मुसरा नो बाइट जो हमेशा पार कलम तासो द कंप्यूटर ना उस खमा सरो गोरे इंटरनेट कनेक्शन शदे जो कोशिश कुन चबई दा इंटरनेट ऑन दे ये वजह से दा फाइल चिकम दा महफूजुल शद तक योनिम कसानी अगवी एंटीवायरस इंस्टॉल की दागे दा वजह कंप्यूटर स्लूशी वरे यहां साथे से बार-बार स्टूडेंट्स तवेमा जो गोरे बगैर सिद्ध लॉजिक ना एंटीवायरस में इंस्टॉल है याद साथे दे कम चदा लो कंप्यूटर्स दी कना मतलब लो कंप्यूटर्स दा दे लाइक कोड टू डू दी कोड टू डू दिलता या से मुंगसरा डुअल कोर दी या कोराई 3 दी ददा से किस्म कंप्यूटर्स द पारा तासो एनी एंटीवायरस भी वो चाहे सरे प्रो लिखली प्रो अगे इंस्टॉल है तासो लेकिन जरूर कम चे अवेस्ट एंटीवायरस दस लिखली कना अवेस्ट एंटीवायरस प्रो दातासो हमेशा द पारे जका दस्तासो कंप्यूटर न स्लो कई और जो गलत तासो फुल एंटीवायरस इंस्टॉल के नया साथे को रबस्तासो कंप्यूटर खामा खास स्लो कई दसरा देर ज्यादा स्लो की दागे द वजस्ता कंप्यूटर मेमोरी कमशी आखिर के स्टाइल द कंप्यूटर डेट मतलब दारे सिस्टम फाइल स्लैश खत्म शी इधर वजना कलम चितासो एंटीवायरस इंस्टॉल वे कना तो दा डेर रजिस्टर्ड एंटीवायरस कदी दाम कर स्टाउस द कंप्यूटर स्लो कई दता जका रजिस्टर्ड एंटीवायरस डेर घट हर से चिकई रैम चिकई रैम चिकई स्लॉट्स चिकई क्लस्टर चिकई ये दवजना आरियो जे चिकअप शुरू की दागे दवजता सर ज्यादा मेमोरी रैम पकारी और बल याद साथे द एंटीवायरस द पार एटलीस्ट 4 GB रैम ता उसका पका दे 4 GB रैम दोनों रैम ता उसका पका दे कता सर 2 GB रैम या कोशिश का जैसे फॉर एग्जांपल एनी प्रो वर्जन चिकम द एंटीवायरस अगर इंस्टॉल कर स्टिक थी कता वैसे एंटीवायरस ने इंस्टॉल होमा द टोटल एडिशन चिकम द एंटीवायरस चिकम माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड एंटीवायरस दे रिकमेंडेड मतलब दारे चिकम माइक्रोसॉफ्ट मुंतवी तासो विंडोज 7 और विंडोज 8 के इस्तेमाल के नागा MSE रे तासो फ्री डाउनलोड के और फ्री जान इंस्टॉल के चाहे तमुगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह देनम खदे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल वते में लिखी दायो देर जबरदस्त एंटीवायरस थे तासो डाउनलोड के ना अपडेट वाली भी आता उस टाइम मैश बस और ने चिकम दे रजिस्ट्रेशन वाली बदारे जस्तासो कंप्यूटर अगर स्लो कहिए ना तासो नु कोशिश कवे चिकलम से फॉर एग्जांपल तासो एंटीवायरस नशे इंस्टॉल होले और बार-बार तासो कंप्यूटर वायरस चिकम ने शॉर्टकट तोड़ी तो कोशिश कवे तासो दा विंडोज डिफेंडर बखपल कंप्यूटर की औसत खामखा अपडेट के
او د دې لارې نه کولای شئ چې تاسو خپل کمپیوټر سکیور کې یا بس تاسو فایل چرته چې کوم دی هغه شارټکټ وایرس ته لوړي او نو بس تاسو وایرس فایلز تاسو ته پټیږي بدلته نو کوشش کوئ چې دا وینډوز ډیفینډر چې کوم دی دا خامخا تاسو په کمپیوټر کې اکټیویټ کې نو تاسو سره د بل انټي وایرس ضرورت نشته دی ګوره یاد ساتئ شارټکټ وایرس چې کوم دی یو داسې وایرس دی کنه شارټکټ چې هغه یو انټي وایرس هم نشي ختمولی ځکه شارټکټ داسې وایرس وي چې هغه یو انټي وایرس هم نشي ختمولی ځکه که هغه چېرته زما شارټکټ وایرس ختمولی نو بیا زما د پروګرامونو دا شارټکټ هم دې ځای نه ختمېدی که نه مشکل موږ سره دا دی دې د وجې نه یاد ساتئ انټي وایرس سره دا اختیار نشته دی چې هغه ستا شارټکټ وایرس دې ځای نه ډیلیټ کړي درته نو دې د وجې نه که چېرې تاسو خپل کمپیوټر سکیور کول غواړئ دا د هغې یو اسانه طریقه ده کم کسانو سره چې 40 ساعته انټرنیټ دی هغه به څه کوي که ته غواړې چې بھئی زه بار بار که ستاسو سے فار ایگزامپل انټي وایرس دی که وګوره انټي وایرس دی تاسو ته که ډرایور دی که دغسې سے فار ایگزامپل ونډوز 7 اپډیټس پکاري یا د ونډوز دپاره ونډوز 7 اپډیټس مطلب دا دی چې ونډوز 7 دپاره کم مهم فایل دی او تاسو هغه ونډوز 7 دپاره پکاري او زه غواړم چې په خپله باندې اپډیټ کېږي په خپله باندې د انټرنیټ نه فایل راغلي او هغه دې ځان ته انسټالوي نو د هغې دپاره زه تاسو ته یو طریقه وښیم د هغې دپاره یو کمانډ استعمالېږي چې هغې ته مونږ څه ویلي شو هغې ته مونږ ونډوز اپډیټس ورته ویلي کېږي ونډوز اپډیټس او ونډوز اپډیټ د لارې نه چې کوم دی څه کولی شئ تاسو کولی شئ چې say فار ایگزامپل په دې کم کسانو سره چې 40 ساعته انټرنیټ دی نو په خپله ونډوز اپډیټ څه وکړي دی په خپله انټي وایرس هم اپډیټ ساتي په خپله باندې دغه say ډرایور دی هغه هم اپډیټ ساتي یا ونډوز 7 دپاره چې کوم فایل پکاري هغه هم ځان سره اپډیټ ساتي نو تاسو به څه وکړئ دا به شئ سټارټ ته ونډوز اپډیټ دی څه شي ونډوز اپډیټ یو کمانډ دی په ونډوز 7 کې کم کسانو سره چې 40 ساعته انټرنیټ وي نو دی د انټرنیټ نه په خپله باندې فایل راوالي او ستا د کمپیوټر کې انسټال کړي دا او ستاسو کمپیوټر په هغې باندې سکیور وي او د هغې د وجې نه ستاسو کمپیوټر ته وایرس نشي لګېدی نو ونډوز اپډیټ چې کوم دی یاد ساتئ دې دپاره نوټ یو خبره ده یو نیډ انټرنیټ کنیکشن دې دپاره به خامخا تاسو انټرنیټ کنیکشن پکار دی که چېرې تاسو انټرنیټ کنیکشن نه که نه یاد ساتئ تر هغې پورې تاسو په دې ونډوز اپډیټ یا په دې ونډوز ډیفینډر باندې صحیح توګه باندې کار نشئ کولی نو زه به راشم دې ځای نه سټارټ ته زه به راشم وګوره دې ځای نه کنټرول پینل ته په لاسټ اینډ کې ما سره یو کمانډ دی چې هغې ته ونډوز اپډیټ به تاسو کې ویلي کېږي ونډوز اپډیټ ته راشه اول تا ته وګورئ سوري ونډوز اپډیټ ته چې کله تاسو راشئ چیک فور اپډیټ یا چینج سیټنګس باندې کلیک کړئ وګورئ اول چېرته رالمه چې کله تاسو ونډوز اپډیټ ته راځئ که نه اول سټارټ ته راشه بیا کنټرول پینل ته راشه او بیا دې ځای نه وګوره ونډوز اپډیټ باندې کلیک کړه د هغې نه پس چې کوم دی وګوره دلته چینج سیټنګس ته به راشئ او په دې ځای کې تاسو ته د انسټال اپډیټ اټومیټیکلي قوس کې ورته لیکلي دي ریکمنډډ باید چې وي دا انسټال کړه او پخپله ډاونلوډ کړه ډېر کسان چې هغه دا نیور چیک کړي یاد ساتئ ګورئ دا طریقه مې اپلای کوئ تاسو ګورئ زه په دې کمپیوټر کې څومره USB استعمالوم خو ما له دا کمپیوټر اپډیټ وي مطلب دا دی چې اپ ټو ډیټ وي اپ ټو ډیټ مطلب دا دی چې بھئی هر قسمه نوی وایرس راځي دی رانیسي او ختموي یې ما ته او زما چې څونه پروګرامز دي نو هغې دپاره چې کم کم څه پکار وي چې هغه وایرس خرابوي هغه ورته ونډوز نه انټرنیټ راخلي او ډاونلوډ کوي او اټومیټیکلي زما ونډوز صحیح طریقې سره رواني او زه په صحیح توګه باندې کار کولی شم نو کوشش کوئ چې کم کسانو سره 40 ساعته انټرنیټ ته انسټال اپډیټ اټومیټیکلی ریکمنډډ ته ټیک مارک آن کا او دا اوکې کړي ځینې باس ډېر کسان دا آف کوي ویره تاسو سره اوریجنل ونډو خو نه انسټال نه اوریجنل ونډوز دې سره کار نشته دی زما ونډوز د پاره زما دی ونډوز کې چې کم بوت څه دي اگر واخلا ډاونلوډ کو انسټال کړئ چې زما ونډوز صحیح توګه باندې کار وکړي ما سره دې د وجې نه یاد ساتئ که ته غواړې چې ته بار بار د ونډوز ډیفینډر ته نشي راتلی او دلته چیک فور وګورئ نو انوانټډ اور هارمفل سافټویر ډیټیکټډ چې کله تا داسې ټیک مارک دله درکړي مطلب دا چې ستا کمپیوټر سکیور دی ستا کمپیوټر ته وایرس چرم نشي لګېدی نو کوشش کوئ چې بھئی کلم سے فار ایگزامپل تاسو په کمپیوټر کې چېرته دا ونډوز اپډیټ کوئ که نه نو اول تاسو کنټرول پینل ته راشئ دا لږ مهم دی ستاسو لپاره بیا ونډوز اپډیټ ته راشئ او په ونډوز اپډیټ کې بس وکړئ کلیک آن چینج سیټنګ ته به راشئ او په چینج سیټنګس کې باید بس وکړئ جسٹ اپلای وٹ یو هیو انسټالډ اټومیټیکلی
install updates das likli kana install updates automatically agazan tawala او بقاس کې وته لیکلي recommended دې کسان دا آف ساتي او بیا وکې کا بس انټرنیټ وته کنیکټ کا چې وینډوز په څه پکاري اگر واخلې تاسو یې توګه باندې په کار کولی شي نو پر دا موږ سره یا ساته په کنټرول پینل کې د وینډوز اپډیټس چې کوم دی یو مهم کمانډو چې کوم کسان بار بار انټرنیټ کنیکشن استعمال کوي اوس ما سره انټرنیټ کنیکشن دی چې کلم سه فار ایگزامپل ما د انټرنیټ کنیکشن ضرورت راځي نو زه دې لارې نه 1 by 1 چې کوم دی د خپل ار اپډیټ کولی شم او سیټو په دې باندې کار کولی شم بیا راشي پورې کنټرول پینل ته اوس په دې ځنا یو کمانډ استعمالوم چاہیے تا BitLocker ड्राइव انکرپشن وته ویل کی ګوره تاسو په کوم کمانډ وې کنه ډېر کسانی یو اکاؤنٹ دی وسره اونلی ون اکاؤنٹ او پای کې غواړي چې دا ډرایو لاک کی یا یو اس بي چینل لاک کی نو دا غیر لپاره مونږه BitLocker ड्राइव انکرپشن استعمالو سبا تاسو نو کوېسچن کولی شي یاد ساتئ BitLocker ड्राइव انکرپشن څه لپاره استعمالي کی BitLocker ड्राइव انکرپشن یو کمانډ دی چې دا غي په واسطه باندې په ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ کې مونږه یا یو ډرایو یا یو سه فار ایگزامپل یو اس بي یا سي ډي روم یا وات ایور چې کوم دی هغه سکول شو د بل یوزر نه پټول شو پاسورډ ورکول شو اصل دا BitLocker ड्राइव انکرپشن یا ساتي دي ته لګ اټینټیو شې کې دا کوېسچنز کومه دا دوه کار کوي یو BitLocker دی او پلس بل انکرپشن دی زینا یو BitLocker دی او بل انکرپشن دی یو BitLocker دی او بل انکرپشن دی نو ګوره دا څه موږ سره کمانډز دی وی هاف یو BitLocker دی او بل انکرپشن دی BitLocker یاد ساته it gives password to the drive اگر کوم کې دی شي یا डी ड्राइव دا یا سے فار ایگزامپل یو اس بی وغیرہ دا دی لمونګه یا سے فار ایگزامپل ای ड्राइव دا دی ټول لمونګه پاسورډ ورکول شي او تاسو ته ما د انکرپشن باره کې ویلو کنه we can secure the text from other users مونږ د نور یوزرز نه کوم دی د یو فایل لیکل پټول شي انکرپشن خو ما ته په کار نه دی اصل سبا تاسو نو کوېسچن کولی شي دا BitLocker سو کار کوي د دوه کار کوي یو مونږ ډرایو له پاسورډ ورکول شو او بل چې کوم دی مونږ داغه چې سونه ټیکس فایل لیکل سو لیکل دي مونږ هغه پروټیکټ کولی شي چې بل کس پکې چینجز او تغیرات پیدا نه کړي دې لپاره مونږ زیات کر BitLocker ड्राइव انکرپشن استعمالو نو چې کله تاسو یو ډرایو له پاسورډ ورکې نو بیا یاد ساتئ داغه فایل چې کومه د انکرپشن ضرورت نشته دی موبایل بند کا شاباس موبایل بند کا لگا داش لگتا ہے استم داش آ گیا دا نشته موبایل ده سره داس که سره سدي اصل باندې ګوري ها ته ډېر مزه دی یار چې ته سکرین تم نه ګورو ته دغه کې خو دې اصل کې مطلب وګه ماته خو دې مطلب ٹھیک ہے تپاس ما سوي برادر ها so let's see so data which number encryption we can secure the text from other users no da BitLocker mu surat wakar ki use bhi matara ke chizda command pe usse apply karo shabas ha د دې طریقه تاسو ته خیمه د دې د کوډ د خلاصولو مختلفه طریقې دي لیکن نه جوړو الله مله کړي کمانډ چې کلو شي شله به تاسو دغه باره کې وایم لیټس سی اوپر سے سدي BitLocker ترازما زبدا BitLocker دې نه استعمال وکم چې تاسو په دې باندې لګ پېښه نو ګرځم ما یو اس بي کمپیوټر ته ورکړه زرا زم مای کمپیوټر ته وګوره دا یو اس بي ډرایو دا نو یا په دې رائټ کلیک کا او دې نه تاسو ټرن آن BitLocker باندې کلیک کا بس یا خو دې زنه وکړه او یا چې کوم دې طریقې کومه پاسا لگا دې زنه کومه ښا کارټون نیټورک څنګه شروع کوم سره کنټرول پینل تراشل ہوتا او ګره دې BitLocker ड्राइव انکرپشن باندې کلیک کړئ ځنه تاسو کولې شي خدا دا مرګري وي دا ځنه کوم بس دې ځنه به وته کوم د چایس تا وګورم سو رائټ کلیک اینڈ دین ټرن آن BitLocker ته براشم یو خبره ده یو پرابلم دی خو دې لګ ډیټیل سره تاسو درکې
وګوره زه به لګ ډیټیلز راوالم سو لیټس سی زدا کینسل کوم دي زنه الله کې تاسو دا نور ډرایوز کوم چې څنګه دا نور ډرایوز څنګه موږ ان کو اف کو دي زنه اچھا سو ګوره زبردي زنه دا ختم کما do not remove your drive until this process has completed. Okay boss. So Ravasham these and a start ta Ravasham control panel ta aur zabarasham BitLocker drive encryption ta ogre yaad sate D drive mshta aur musra ogre USB mshta de pa C drive band yaad sate BitLocker ma lagave lagim pe na zaka chdaga da pare yo module de chahe ta TPM motawai a compatible trusted platform module with asra nishta de de sara zamu sukar nishta zabadas karukum chida USB band ya password logum de rasana tarike da turn on BitLocker ta barashe ogore please wait while BitLocker initializes the drive without lage intezar base chidle ki tasu da BitLocker start shi hota us pe sahi to gamane USB la password worke kasabasta USB ki charta say for example ya your drive ke tasu personal shakhsi data vi aur tasu wale say for example agela password hota worke no der pasana to gasaram gadela password or cool issue yo bal software zarurat tasu tanishta dele kader kasan folder lock istemal ya folder guard istemal نو د دې لارې نه موږ د USB له پاسورډ ورکول شو ما ته وی چې موږ دا پاسورډ په دوه طریقو سره ورکول شو یوز سمارټ کارت یو دومره چپ غونتی اته د کمپیوټر کې دلته اس ډی کارت باندې ورکول شي هغه کې پاسورډ اچولي او موږ د کمپیوټر کې ورکو نو تاسو ټول پاسورډ تاسو په اس ډی کارت کې اتوماتیکلی تاسو نه پاسورډ والی او ډایرکټ تخلاص چونکه ما سره سمارټ کارت اویلیبل نه دی یو چپ غونتی کز یوز ا پاسورډ انلاک دز نه ټیک مارک آن کما type your password and retype your password. To type your password ke ugora zawat aur kom jaise for example any password aga password work kave chaga da to character na kam nahi tausa laka ugora desan Afghanistan ma work wapas chikam password हम बरौली का गथे सनम automatically इनका no aga password chikam de yaad sate the BitLocker password badato character na kam ni zyad ki dish che work hukum ne share ko leta so da next ke dalta गोरे चकले नेक्स्ट के how do you want to store your recovery की शाबाश स्क्रीन तो गोरे उस्ताद तवी ची कचरे दा पासवर्ड ता सुने ईर्षी नो ब्या यो बल तरीका शता ची ता सुदा दा पासवर्ड ब्या खत्म के बिल्कुल शता या खुजान ता दा रिकवरी की जान सर प्रिंट आउट का कचरता प्रिंटर द सरे नो प्रिंट है का और कचरे प्रिंटर द सरनी नो सो का जान सरे सब का सेव वे करता नो सेव द रिकवरी की तरह शरी से की دا بتا سره اتوماتیکلی په یو فایل کې به ثبت کیدتا زبراشم دې زنه ډیسکټاپ تا او په ډیسکټاپ کې بدیله ورکما چې سیو مای ریکوری کی any name وته ورکول شي and then save it really simple your recovery key has been saved محفوظ شو تاسو بیا به نیکسټ کې دلته بیا ما دوی چې start encrypting زه انکریپشن نکوم ځکه ما پاسورډ کې بس زما د انکریپشن ضرورت سره بس start encrypting تراشه خو تاسو به 100% پرېږ دی ځکه دا چې کله شروع شي کنه دا به تاسو 100% خامخا پرېږدئ زه کوم چې لګ ټایم مان اخلي نو زه به رائټ کلیک کما ټاسک مینیجر ته براشم او دې زنه دا BitLocker دا پروسس چې کوم دی دا به دې زنه وایند اپ کما وګوره دې زنه ما سره دا BitLocker چې کوم شروع دی دا به اند پروسس تراشم او دا به ختم کوم دې زنه بس مطلب می دا دی زما صرف او صرف سکارو صرف دا پاسورډ دې ته ورکول نور د انکریپشن ضرورت ماته نشته دی وګوره یا ساته اوس چې کلم زدا USB د کمپیوټر نو باسما او زه کلم دا کمپیوټر دا USB د کمپیوټر کې ورکوما ته دی به مان اتوماتیکلی پاسورډ برانه غواړي چې ماته پاسورډ راته راک اوس که تاسو غلط پاسورډ ورکوي نو ګره تاسو نشئ کوي you cannot وګوره the password you typed is not correct بالکل په هر یو کمپیوټر کې چې تاسو نو دی به تاسو نه پاسورډ اتوماتیکلی غواړي جواز دی کمپیوټر کې نه چې any کمپیوټر کې تاسو ورکوي همدغه پاسورډ به تاسو نه د BitLocker اتوماتیکلی غواړي شاباش سکرین ته ګوره ویش شاباش بیا ګوره دې ځنه عثمانه پاسورډ صحیح پاسورډ ورکما کچرته ګوره دې ځنه ز پاسورډ ټیک ورکم کو تاسو ځان ته شکر غواړم نه شوې کې ګوره ما پاسورډ مې ورکړې دي او دا ځنه سکا انلاک یې کړو تباس چې کله انلاک کې دی بیا انکریپشن شروع کی مطلب تا د خو USB خلاصه کی وګوره خلاص شوې ماته خو دې به ډایرکټ انکریپشن واپس خامخا شروع کړي ځکه دې بس 100% پر خپل ځان برابرې نو زه وسو کوم فلحال زما انکریپشن نه دی پکار نو زه براشم او دا انکریپشن به دې زنه سکم I have to remove that دا به end process کما and I want to leave that
उसगोरे यो अकस्मात वही भाई मां सर पासवर्ड याद न दे आई डोंट हैव एनी पासवर्ड आ पासवर्ड चकम दे अगमान एयर शो या से फॉर एग्जांपल तासो पासवर्ड और कवे पासी तोगा बाय तासर कार न कई अनलॉक की गिन तासरा ओगरे कचरे ज पासवर्ड और कोमदा से ओगरा अनलॉक की गिन दलता नदा बजे सिंग कोमा द पासवर्ड यू टाइप्ड इज नॉट करेक्ट टिक नदे मासरा नदा बजे सिंग से अप्लाई कोमा सिंग बदे तरीके सर कोमदा से वापस बे सिंग हालत के दारा वालमा उस मासरा से फॉर एग्जांपल पासवर्ड राने ईरी नो ब्या बजे सोकमा रिकवरी की बे इस्तेमाल कमा डबल क्लिक पदे रिकवरी फाइल बांधे दा बचाता और कवे ना बजान सरता सोइते चिकलम तासुर रिकवरी की इरिशी दे लता दे माय रिकवरी की फाइल तराशा और तासुर दा रिकवरी की खकारी कना दा टोल दे से ना कॉपी का और दा कॉपी ना पस कम दे उमदक का एरिया तराशा रावशे माय कंप्यूटर ता रावशे दे रिकवरी की फाइल बांधे डबल क्लिक के आई फॉरगॉट माय पासवर्ड माना पासवर्ड एशे दे चकले आई फॉरगॉट माय पासवर्ड तराशे वी टाइप द रिकवरी की ओकरे अगौली कमाता तो तुम ओके टाइप द रिकवरी की ओकरे तासु तकस्य रिकवरी की भी अगवर कवता दाने आदे विदे पर शक्ल की भाई नजबल तक वापस राइट क्लिक कमा और चकम्मा कॉपी करी न दा पेस्ट कम दे जेना पास आई हैव टू पेस्ट दैट और द पेस्ट न पस कम दे दा नेक्स्ट कम दलता ओकरे चकले नेक्स्ट कमा ऑटोमेटिकली माते यूज भी खलास शवा एंड देन फिनिश इट ब्याबद अगर रिकवरी की कई जब राइट क्लिक कम स्टार्ट टास्क मैनेजर था और उमदा का खत्म कम से कदा सेल्फ फीसद बमाना खामखा दा तरीके दा मेथड बनाना वल दा बस क्रॉस कम करता उस्मा दे कसवी चना दा सकारो का चबी के चरतस दी एफ ड्राइव तरालमा बस नोर मान चकम दे दा बिट लॉकर मरा कवरा डू नॉट गिव मी दैट अगेन जबरस्नोर पासवर्ड पदे बांधने लगो मा जबराशम स्टार्ट था जबराशम दे से कंट्रोल पैनल था और पर कंट्रोल पैनल के बाद बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन तबराशमा चिकलम से बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन तराशमा टर्न ऑफ बिटलॉकर बांधे पर क्लिक कमा ओवर टर्न ऑफ बिटलॉकर याद साथे आकस दा बिटलॉकर खत्मूलिशी चासर च पासवर्ड मौजूद हुई कतासु पासवर्ड नीवर करे कना याद साथे दा बिटलॉकर तासुर चरम निशी खत्मे दे जब टर्न ऑफ बिट लॉकर बेकमा चकले टर्न ऑफ नमा तो वही डिक्रिप्ट द ड्राइव डिक्रिप्ट मतलब दादे सोना फाइल चिता सोना एनक्रिप्ट शवे दे अगर डिक्रिप्ट कराता नो से बेदे से डिक्रिप्ट ड्राइव बकम नोकर बस उस पदे अगर ड्राइव च सोना पर्सन एनक्रिप्ट शवे दे अब वापस डिक्रिप्ट पे की और दा पासवर्ड मास्टर ऑटोमेटिकली दे लारे ना खत्म बेशी भले यो खबर याद साथ है पदे विंडोज 7 डिस्क के यो सॉफ्टवेयर मिलावीगी पदे विंडोज 7 डिस्क की आप मिलावीगी चाहे तो अनलॉकर होता असल की लिखी अनलॉकर यो सॉफ्टवेयर दे यो विंडोज 7 डिस्क की मिलावीगी तदी लारे न हम तासु दा पासवर्ड 1 by 1 खत्म होलिशी अनलॉकर द वजना या तासर यो बल तरीकम शता फागे सरा घट मुश्किल दा दे कि जमुगा डेटा लॉस की बा लकोसमा दे कसुई केना जो से फॉर एग्जांपल पदे यूजिबा दे को बिटलॉकर लगे दे कचरे से फॉर एग्जांपल तासु राइट क्लिक के और दगा फॉर्मेट के पासवर्ड खत्म शी उस्तासु डेटा तासु लास खत्म शी यो दगा तरीके मश्ता खयासत द टोल ना आसान तरीके च कमे द बिटलॉकर द खत्मोलो द पारा यो सॉफ्टवेयर दे चाहता अनलॉकर वता सर की लिखी मासरम यो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करे दे दागे द लाड नम खत्मी को खा मास्टर रजिस्टर्ड बनी अगर रजिस्ट्रेशन दाई द पार रिक्वायर्ड बाहर यो कंप्यूटर के नागस ज्यादा में ज्यादा पिंजी यूज बयान तासु कम दे अनलॉक कुलिशी द 5 न ज्यादा यूज बाने कम देगा 5 तक 60 दोमरा लाकई दो ना गई न पस कम दे एक्सपायर शिवस बया सॉफ्टवेयर तासु काम में गई ओके से फॉर एग्जांपल यूएसबी तासु से चढ़ता विंडोज 7 दा आम दा ईरानी डिस्क से मिलावी के विंडोज 7 पाए के पैक की मौजूदी अनलॉकर कचरे दाता सो इंस्टॉल के तो कम यूजी बांध तासु पासवर्ड भी बस बागी बांधे राइट क्लिक कवा और बर लिखरी अनलॉकर च क्लिक किया पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रैश खत्म की देता सुना याद आगे पर मुसरा उसने सब या वेबसाइट के डेजा सॉफ्टवेयर मिलावीगी ऑनलाइन मिलावीगी वगैरह वगैरह तो मतलब इलाज सब आता सुन द बिटलॉकर बारे के सो क्वेश्चन कुलिशी आए बिटलॉकर से कर गई नियात साथे बिटलॉकर मुसरा दो कार गई तक दो खबर याद साथे बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन बिटलॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन च कम दे द्वकार कई यो ड्राइव एन्क्रिप्शन दे और बल प्लस यो बिटलॉकर दे मुसा ट्विस्ट बिटलॉकर वगैरह ड्राइव एन्क्रिप्शन मतलब दादे चिस्ता फाइल के सोमर फाइल्स प्रातिरी दागे को मदद से मुंगा दा सिक्योर कूल इशू वी कैन सिक्योर दे और बिटलॉकर मतलब दादी च मुंगा दे ड्राइव द पासवर्ड वर्क
نو که تاسو دا ډرایو انکریپشن نه کوئ کنه سو اټ ډزنټ میټر زما ډرایو ته بیا پاسورډ هغه ورکړی نو دا ځکه دې د وجه نه موږ دا بټ لاکر زیات استعمالول شي په وینډوز 7 کې وی کین یوز دم هیر دا خو چې د بټ لاکر کمانډ خبره راځي یو بل اپلیټ ته د وینډوز 7 انلاک بالکل اینی کیسټ کې دا موجود دی وینډوز 7 او بالکل اس خبره نشته دی وینډوز 7 چې اینی ډیسک کی بس دا انلاک ورته انسټال کا ٹھیک ہے نا دا سره چې د آډیو وینډوز د پر خپل انلاک کری نه دا یو سافټ ویر دی عام ملاوی کی وینډوز 8 کې کار کوي نو دا بل یاد ساته کدا یو اس بی تاسو بټ لاکر په لګولي او وینډوز ایکس پی کې تاسو دا یو اس بی ور کله کار نه کوي دا ښا یو اس بی که وینډوز ایکس پی ته یو سره الته یو اس بی بدنو چتای نه چې پکم یو اس بی باندې پاسورډ د بټ لاکر لګې دي نو یاد ساته چرم چې کوم دی اب تاسو یو اس بی نو چتای ځکه چې بټ لاکر کمانډ شته نه نو که وینډوز 7 یا وینډوز 8 وینډوز ای الته بدنه پاسورډ واړي په وینډوز 8 ایکس پی کې بدنه د یو اس بی نو چتای ډیر کسان وی سره زما د یو اس بی کار نه کوي هغه بټ لاکر په لګې دي اصل کې راځي یو بل اپلیټ تا لیټس سی انذر اپلیټ یو بل کمانډ ترازما و خلا ډیر دی کنه I have to come to another command which is also very important in the BitLocker na baat چې کوم دی backup څنګه مونږ اخلو how do we take backup of computer what is backup and restore your command دی په دې control panel کې یو بل command دی چې په start کې control panel کې آیت مونږه backup and restore وتاو this is backup and restore command سره پر استعماليږي یاد ساتئ backup and restore command دې د پر استعماليږي چې مونږه د کمپیوټر کاپی اغستې شو د کمپیوټر کې چې څونه فایلز دغه کاپی اغستې شو یو بیکاپ ته او بل ریسټور دی موږ سره یو بیکاپ ته and another is restored یو بیکاپ ته موږ سره او بل موږ سره ریسټور دی بیکاپ څه کار کوي we can create backup of our computer د خپل کمپیوټر مونږه بیکاپ اغستې شو هغه بیکاپ کم دی یاد ساتئ هغه بیکاپ چې کوم تاسو لري دی نو هغه د سیستم فایل بیکاپ ته د سیستم فایل بیکاپ پاسوله خان دی مونږ د سیستم بیکاپ اخستې شو د دریزونو بیکاپ اخستې شو مونږه یو سیستم فایل بیکاپ ته یو مونږه وینډوز 7 بیکاپ ته او بل چې کوم دی یوزر فایلز اینڈ فولډرز بیکاپ ته دا درې طریقې دي موږ سره وینډوز 7 کې موږ درې قسمه بیکاپ اخستې شو یو د سیستم فایلز بیکاپ یو د وینډوز 7 د فایلز بیکاپ او بل د یوزر فایلز اینڈ فولډر بیکاپ اخستې شو یاد ساتئ د بیکاپ چې تاسو وینئ کنه نو دې ته موږ څوک وته کاپی وای څوک وته ایمیج وای څوک وته کلون ویل کیږي اني نیم وته یا موږ ته آیسو وته هم ویل کیږي څوک وته بیکاپ وای څوک وته کاپی وای څوک وته ایمیج وای څوک وته کلون وای او څوک وته آیسو وته ویل کیږي دا یو خبر ده موږ که سبا یو قسمه وی چې ماته ایمیج والا ما د وینډوز 7 ایمیج والا مطلب دا دی چې د وینډوز 7 بیکاپ یادې موږ سره تاسو به سوچ کوئ چې دا سیستم فایلز بیکاپ څه شي دی ګوره وینډوز 7 چې په کوم یو فایلز باندې یو سلور فایلز دي هم په هغې باندې دی انحصار کوي ډیپینډ کوي تکیه پې کوي د هغې مونږ بیکاپ اخیستی شو د هغې ډېر ایزي میتھډ دی تاسو به په سی ډي ډسک باندې هغه بیکاپ اخلئ او چې کله say فار ایگزامپل وینډوز 7 کله معمولی خراب شي بوټ ام جی آر یو مشکل راشي داسې یو څو خبرې بیا تاسو ته کومه نو د سیستم فایلز بیکاپ د لارې نه ډېر په اسانه سره مونږ بیکاپ اخیستی شو دغه فایلز سیستم فایل تاسو ته ما الریډي ویلي مو چې آیا دا سیستم فایل کوم ځای کې دي سبا تاسو نه څوک کوېسچن پوری چې سیستم فایل بیکاپ څه ته ویل کېږي هغه فایلز چې په هغې باندې زمونږ وینډوز 7 چلیږي که زه ارګنایز ته راشم فولډر اینڈ سرچ آپشنز ته ویو ته راشم دا مې شو که دلته او دا هاید پروټیکټډ اپریټنګ سیسټم فایل دا مې یس که او دا مې اوکې که دې ځای نه یاد ساتئ دا یو څو فایل یادي 1 2 3 4 دا وګورئ دا یو څو فایلز دي موږ سره دا مونږ په یو ډیسک کې کاپی کو او چې کله say فار ایگزامپل کله وینډوز 7 زمونږ خرابېږي دا فایل پکې مس کېږي
نو دا غډیس دلارې نه ټول فایلز ودین ان سیکنډ چې کوم دی واپس راوستي شو او وینډوز 7 انسټالیشن موږ سي توګه باندې پوری شته. نو د دې فایلز بیک اپ اغستو د پاره چې کوم کمانډ استعماليږي نو هغه ته موږ سیستم فایلز بیک اپ وتا سره کیږي. بل موږ وینډوز 7 بیک اپ وته وای. وینډوز 7 بیک اپ مطلب دا دی چې ستا په سی ډرایو کې څومره سپیس وي هغه موږ بیک اپ کولی شو. یاد ساتئ 13 جی بی اور یا سے فار ایگزامپل یا 14 جی بی پورې یا 15 جی بی پورې موږ د وینډوز 7 بیک اپ اغستی شو. کله چې تاسو وینډوز 7 انسټال کړئ کم کسان چې خارج نه وته کمپیوټر راشي په پای کې یو ډرایو وي صرف موږ دا فایلز بیک اپ ډېر په اسانه سره راوستي شو. اوس وګورئ کته د یو څه پاتې وي چې د وینډوز 7 بیک اپ والا نو د کمپیوټر تراشه اوس خو ما ډېر زیات سافټویر انسټال کړی دي 34 جی بی کې 3 جی بی فارغه ده نو مطلب دا چې 30 جی بی ما سره کم دی زبر 30 جی بی د سی ډرایو غونډه بیک اپ زاله. او یاد ساتئ کله چې تاسو وینډوز 7 انسټال کړئ ډرایور انسټال کړئ او ایم ایس افیس انسټال کړئ نو هغه ټوټل چې کوم دی 15 جی بی سپیس تاسو نه نیسي یا 13 جی بی تاسو نه نیسي. نو دا غیر لپاره موږ بیک اپ جوړولی شو. وی کین کریټ بیک اپ دا غیر لپاره موږ بیک اپ جوړو او دغه بیک اپ ته موږ اصل کې څه ویلی شو دغه ته وینډوز 7 بیک اپ وتا اصل کې ویل کیږي. وینډوز 7 بیک اپ مطلب دا دی ډېر کسانی د وینډوز 7 ډرایور یې نه ملایويږي بیا نو دا غینه مخکې مونږه بیک اپ والو نو که تاسو سره فار ایگزامپل وګورئ 15 جی بی سپیس دی نو 1 ډي وی ډي چې کوم دی 1 ډي وی ډي ډیسک هغه تاسو سره د څومره برابرۍ د 1 جی بی برابر دا 4 جی بی تاسو سره برابر یاد ساتئ دا. نو یاد ساتئ د 15 جی بی ډیټا د پاره تاسو سره چې کوم دی خامخا سلور ډي وی ډیز پکار دي چې تاسو پای باندې بیک اپ اغستئ شي. چې کله تاسو د وینډوز 7 بیک اپ تنه سوکته پوسو کی کنه نو مطلب دا دی چې اول ته وګوره راشه وینډوز 7 دی سی ډرایو تراشه او وګوره چې آیا د وینډوز 7 سپیس څومره دی. نو اول بس سپیس چک کی چې بھئی ټوټل سپیس ما سره 34 جی بی دی او فری سپیس پکې سلور جی بی دی نو مطلب دا دی چې 13 جی بی ډیټا 13 جی بی مان دی سی نیولې دی دا 13 جی بی د لپاره به ټول بیک اپ اخلي. دا زما ټول پروګرامز دي چې 1 بای 1 ما سره انسټال دي زګر دې ټول بیک اپ اخلم دا ډېر کافي سپیس دی. نو دې د وجنه یا سته د وینډوز 7 جی بی سبا تاسو نو سوک تاسو کولی شي چې د وینډوز 7 جی بی بیک اپ موږ څنګه اخلو نو ال براشه مای کمپیوټر ته د سی ډرایو ته تاسو وګورئ دلته کې تاسو لدر کې چې به 15 جی بی نهایت زیات 13 یا 15 د ترمنځ تاسو مغم ډي وی ډیز پیدا کې یو ډي وی ډی سلور جی بی دا نو د 15 جی بی د پاره چې کوم د سلور ډي وی ډیز پکار دي نو تاسو پای باندې د وینډوز 7 بیک اپ اغستې شي. د پریکټیکل طریقه تاسو ته بیان کوم او یو تاسو سره څه شي دی یو د یوزر دریم نمبر چې کوم دی د یوزر فایلز اینڈ فولډر بیک اپ دی. د یوزر فایلز اینڈ فولډر بیک اپ مطلب دا دی هغه فایلز یا فولډرز چې هغه یوزر سره تعلق ساتي یوزر سره تعلق ساتي او هغه وایي چې نه د سیستم فایل بیک اپ اخلم نه د وینډوز 7 د فایلز بیک اپ اخلم بلکې زما په دې کمپیوټر کې چې زما کوم شخصي فایلز دي زه غواړم چې داغه بیک اپ جوړ کړم نو داغه د پاره چې کوم کمانډ استعماليږي هغه ته یوزر فایلز اینڈ فولډرز بیک اپ وتا څه کیږي. مثال لکه تاسو را بدلته کې یو شخصي فولډر دی مای کمپیوټر کې کا په ډي ډرایو کې دی لکه سه فار ایگزامپل دا پی ڈی ایف یو فایل دی یا وردا یو بل یو فولډر دی چې پاکستان یو شخصي ډیټا دا چې هغه وینډوز پورې تعلق ساتي او نو سیستم فایل سره سره لري د داسې قسمه ډیټا بیک اپ اغستو د پاره چې کوم کمانډ استعماليږي نو هغه ته موږ سوي شو یوزر فایلز اینڈ فولډر بیک اپ وتا سره کې ویل کیږي. زبنن تاسو ته د یوزر فایلز اینڈ د فولډر بیک اپ طریقه توخمه چې آی دا بیک اپ څنګه جوړیږي نو سره زبې یو سمپل مثال تاسو مدر کما یو قسمه د ویچ زما په ډاکومېنټس کې وګوره دا عکسونه دي ځکه دا سکارو کده دی بیک اپ ماته والا او دا بیک اپ واخلا که سبا دا عکسونه چرته وایرس وخی یا ډیلیټ شي ما سره نو چې دا هغه بیک اپ نه دا فایلز واپس ځان ته راولم. د بیک اپ ضرورت څه دی مونږ ته ځکه یو فایل ما سره ډیر مهمي دا غي به یو سیکنډ کاپی بل ځای کې والا کمانه دا شته فایل ډیلیټ شي دا بیک اپ نه واپس دا فایل صحیح توګه باندې راوستي شي. د بیک اپ طریقه خو شو ریسټور تاسو ګورئ. ریسټور مطلب دا دی چې د کم فایلز تاسو بیک اپ اغستی هغه تاسو واپس خپل وینډوز ته واپس راوستئ شي. We can restore any kind of files or folders which we are backed up چې هغه موږ already backup کړی.
چې کوم مونږه بیک اپ کړي هغه فایل نه دا بیک اپ نه هغه فایل یو په یو دل تراوستي شو څنګه وراولو اول خو به زه بیک اپ اخلم فرست اف اول به بیک اپ اخلم او بیا به ریسټور کوم دویم نمبر طریقه مو سره د ریسټور دراولم به ریسټور واپس راوستو تا زبړم به د یوزر د فایلز اند د فولډرز بیک اپ پس طریقه توخه یو کس ما دی چې اول کلم چې چاله بیک اپ اخلي نو اول کوشش کوي چې طریقې زده کوي چې تاسو بیک اپ څنګه طریقې سره اخلي اول وته وای چې به ستاره د کم یو فولډر بیک اپ والما ما ته هغه یو عکس راته وخی چې وګوره د دې سیمپل پکچر بیک اپ راته راکړه مزه بسنګ اوس بیک اپ لم راوشم سٹارټ تا راوشم کنټرول پینل تا راوشم دې نه بیک اپ اینڈ ریسټور تا براشه وګوره کمانډ بیک اپ اینڈ ریسټور زبراشم دې نه چینج سیټینګز تا براشه وګوره اول بیک اپ ته او بیا ریسټور مای فایلز زبراشم چینج سیٹنگز ته براشم په چینج سیٹنگز کې وګوره دې بوس ماته 1 by 1 بیک اپ طریقې را تراکی اٹ مسٹ گیو می دیٹ ډیر آسان میتھډ دی زه د یوزر د فایلز اند د فولډرز بیک اپ طریقه ترن خما نو سره ان شاء الله بیا ګورو سلیکټ ویر یو وانٹ ټو سیو یور بیک اپ هغه زما ته خایا کم ځای کې چې تاسو بیک اپ سٹور کول غواړئ زم په ډي ډرایو کې ځان سره کېږي سي ډ روم باندې رائټ کول شي یو اس بي کې تاسو خل دی شي زه په ډي ډرایو کې بزان سره کېدا او نیکسټ ټیک دی سه تاسو سره وګورئ لیټ وینډوز چوز پرې چې وینډوز تاسو په خپل باندې بیک اپ واخلي نه زه خو د وینډوز بیک اپ نه اخلم تم لیټ می چوز ما پرې چې په خپل فولډر انتخاب کوم دا به نیکسټ کې دی سه نه وګورئ واپس د څه بیک اپ وی اخلي نو ګورئ تاسو سره مختلف قسمه دا ټول ټیک مارک پتا سره آني نو ګورئ کچرتا زر دیزه کې سیف فار ایگزامپل دا دیزه نه آن کما پکچر لائبریری ته بدا ټیک مارک آن کم دیزه نه وګوره دا ټیک مارک صرف د پکچر ماترا کې تاسو بدا ټیک مارک آن دا به آف کې زه ته چې صرف دا نو ټول ار سپریک دا صرف د پکچر مال بیک اپ والا وړای کراتا اصل چې تاسو دا ټیک مارک آن کې بیا به د سیستم فایلز بیک اپ هم تاسو شروع کی او تاسو نو کافی ټایم واخلي نه زه ته زماده د فایلز بیک اپ مان واخلي دا به نیکسټ کم دیزه نه بس سو ګوره صرف د پکچر لائبریری بیک اپ والی سیف سیټینګ اینڈ ایگزٹ بیک اپ دیزه نه بس چې کله دا سیټینګ ایگزٹ کې یا بس باندې کلیک کې بیک اپ ناو بس اس بیک اپ ریډی کیږي نو دا بیک اپ از گوئنگ ټو سٹارٹ بیک اپ سٹارٹ شو بیک اپ ان پروگرس دی واز دا فایل 1 by 1 بیک اپ بتاو سره د بیک اپ د پارا نورم ډیر زیات سافټویر استعمالي دا خو ډیر سلو سافټویر دی بیک اپ د پارا نورم ډیر خلک آیسو دا پاور آیسو دی الټرا آیسو دی ډیر سافټویر دی چې ډیر چټک او تیز سره بیک اپ اخلي دا خو یو سو فایلز یو دومره ټایم اخلي دا چې 130 GB ډیټا شنو په سمره بیک اپ نو د شپې به تو کې اټومیټیک let's say you go but the backup method or did not complete the why check your backup result but some files were skipped okay so what's going on we skip files or D is in the backup target backup skip backup up to D drive go back let me see that so garam chikam kam file un backup kadi di چې دا backup ولې نه دا هغه څه ویل try وګورم یو سو فایلز موږ تعالی پرې خو د ما ویزو کې پرې دا وګوره دا بیک اپ ته ما سره ډبل کلیک کا یا وګوره دلته ریسټور فایل فرام د یوزر دیس کمپیوټر دا طریقه شته بیک اپ الریډي اغسته دي زبراشم بیک اپ خو سکسسفل اونکه خو زبر وګورم چې ریسټور یې کما زبر اکسونه دې زره ډیلیټ کم کچره ډیلیټ یې کم دې زه کې لیټس سی دیو سو فایلز چې کم دی هغه بیک اپ وانا اصل آی ډونټ نو وای زبراشم دې زه نو وګوره واپس رستا فایل راوستل غواړم نو ګورې را بشم کنټرول پینل تا بیک اپ اینڈ ریسټور ته براشه دې په ځای بتاو سره یو نور سافټویر خو ما د دې نه زیات مفید دی او تیزم دی ریسټور مای فایلز تراشه ما دې سرچ وکاو ګرځو بسې نه زه سرچینګ نشم کولای دا یو فایل راول نه یو فایل هم نشم کولای ټول فولډر را تراکا
نو دقه انتخاب کدي زنه دا کم فایل چې تاسو سره د اډ فولډر کا او دا دې زنه نیکسٹ کا او وی کم ځای کې ریسټور کې کم ځای کې راولې د کم ځای نه چې ما ډیلیټ کړی دی یا د کم ځای نه چې ما بیک اپ هغه د عمره ځای کې راکا نو ګوره ان د اوریجنل لوکیشن یا وته تخپل یو لوکیشن وخایا چې به دې ځای کې ما ترا کنه زورته چې نه ان د اوریجنل لوکیشن ریسټور کدي زنه چې سونه هغه فایل تاسو ری کنه نو به تاسو اتوماتیکلی 1 by 1 به تاسو لا ریسټور به کیدتا ठीक है ना दा फिनिश कर देता और दा क्लोज कर दे ना because start तरashम देता the picture था if we have अगर अक्सुरे मा तो वापस 1 by 1 राकड़ी दी और जे दे ना कतेशन नो मतलब दा चिन्नन जमुगा ददी पसे तास बिया नो सॉफ्टवेयर खेमा چې د بیک اپ د پارډیر स्पेशल دی دا مونږ ډېر کم استعمالو په بده کې صرف دا دوه کمانډ ان شاء الله سبا نظام سره یو خالی ډیسک یو کسروړي سو ګورو خالی ډیسک یو empty disk سره پروړه چې صرف د سیستم فایل بیک اپ طریقہ دا کوم چې د سیستم فایل بیک اپ موږ څنګه اخلو او د کم دای پراپرټي